بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. امو عزتمندو ایدی علاقی مشرانو کشرانو دغه شانتی د پورا صوبه خیبر پختونخوا عزتمندو مسلمانانو ورونو، تاسو وینئ چې جامعه تعلیم القرآن صالحخانې کې د داخلي باقاعده آغاز شوی دی او تر 20 تاریخه پورې 20 اپریل 2025 عیسوي پورې زمونږ د داخلي او د ایډمیشنز جاری دي. زمونږ سره تر اوسه پورې د حفظ او د ناظري دپاره تقریبا 70 طلبه کرامو ایډمیشن ټیسټ ورکړو چې په هغې کې الحمدلله چې کوم طلبه هغوی اهلیت نو هغې کې تقریبا 20-30 طلبه هغوی پاس شو او باقي ټول فیل دي. زمونږ یو ټارګټ دی، هغه ټارګټ مونږ حاصلو چې تر څو پورې مونږ هغه حاصل کړی نه وي تر هغې پورې به انشاءالله زمونږ داخلي جاري. د دې د وجې نه د درجه حفظ او د ناظري شعبې حوالې سره زمونږ ایډمیشنز هغه چې دی نو جاري دي او دې روم کې دا جج حضرات ناست دي، دا داخلي کوي. تاسو سره به چې دی نو د ناظم تعلیمات صاحب او محتمم صاحب هم یو نیم منټ دپاره مخاطب شي، خو زه تاسو ته چې دی نو د دې حوالې سره هم وایم او الحمدلله 9 او 10 ته باقاعده داخلي جاري دي او د دې نه علاوه د درجې اوله دپاره زموږ سره هونهار طلبه چې هغوی په ساینس کې میټریک هغه چې دی نو خپلو سکولونو کې ټاپ کړی دی، بلکې یو په بورډ کې ماشاءالله پوزیشن راغلی دی، هغه مونږ سره الحمدلله د درجې اوله دپاره داخل شو. په ساینس کې بایو کیمسټري میتھس او فزیکس کې هغوی خپل علاقه پوره ټاپ کړې ده. د دې نه علاوه زمونږ سره درجه ثانیې کې هم هونهار طلبه کرام هغوی داخلي شوي دي او باقي چې دی نو هغه را روانې دي. نو تاسو دپاره اوس وخت دی د جامعه تعلیم القرآن انتخاب وکئ او جامعه تعلیم القرآن د تعلیمي میدان کې د علم او د عمل په میدان کې او د تربیت په میدان کې او د اخلاق او د کردار په میدان کې معاشره هغه تابناک او روشن ستوري طرف ته روانه کړې ده. د دې د وجې نه جامعه تعلیم القرآن ته پہلے آئیے پہلے پائیے په بنیاد باندې چې څومره زری ځان حاضر کړئ او د دې وسیع او ډېر ښکلي ادارې حصه وګرځېږئ. زه خپل مایک ورکوم خپلو مشرانو ته، هغوی به هم تاسو سره لږ ټایم دپاره مخاطب شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول کتونکو ته زه اول د زړه د کومې نه هرکلی وایم. بیا الحمدلله جامعه تعلیم القرآن کې د داخلو سلسله جاري ده. مونږ ابتدا نه 12 تاریخ نه 20 تاریخه پورې داخلو تاریخ ورکړی، خو نن تقریبا په دې 2 ورځو کې چې کومې داخلي مونږ ته راغلې نو تقریبا مونږ خپل چې کوم هدف و هغې ته ورقریب شوي یو او کیدای شي زر تر زره مونږ د داخلو اختتامي دغه وکړو، ځکه چې مونږ خو 20 تاریخه پورې ورکړی و چې زمونږ کوم هدف و هغه تقریبا پوره کېدو والا دی. لہذا کم کسان خواهشمند وي هغې زر تر زره ورځ 2 کې رابطې وکړي، هغې نه پس به کیدای شي مونږ د خپل وخت نه مخکې داخلي بندې کړو. نو زه شکریا ادا کوم کم کسانو الحمدلله ډېر د لرې کسانو نه هغې خپل راله خپل داخلي وکړي. نو ماشاءالله د جامعه تعلیم القرآن دا سفر را روان دی او زه درخواست کوم که تاسو ته چې دې دپاره خصوصي دعاګانې او ذکر اذکار بلکې 2 رکعته نفل کوي چې الله رب العزت دې جامعې ته دیندوري راجوړنې ترقي نصیبه وګرځي. جزاکم الله خیرا فاحسن الجزاء. بسم الله الرحمن الرحیم. شعبه کتب نگران جناب مفتی انور الحق صاحب او ناظم تعلیمات جامعه تعلیم القرآن مفتی سمیع الحق صاحب تاسو ته مدرسې حوالې سره بریف چې دی نو هغه درکو او الحمدلله بس داخلي چې کوم دي نو هغه روانې دي او د ټولو څومره خلک چې راغلي ټولو شکریا به ادا کوو چې په مونږ باندې اعتماد کړی دی او بس انقریب مونږ دا داخلي چې دي نو هغه بندوو. او زه یو درخواست کوم خپلې اهل علاقې دپاره سلیخانې کوټلي کلا دپاره هغوی ته هم زه دا درخواست کوم چې هغوی هم خپل ماشومان چې کوم دي نو هغه
د درسګاه ته د دینی درسګاه ته چې دی نو هغه راولېږي او د خپلو ماشومانو فیوچر او مستقبل چې کوم دی نو هغه ښه کړي چې الحمدلله دلته ناظرې سره حفظ سره تجوید او بیا د هغې نه علاوه تربیت اخلاق او بیا کوم چې روزمره مسایل راځي مونږ ته مخې ته دا هر څه چې کوم دي نو هغه ډېر په بهترینې طریقې سره د بهترین اساتذو په نگرانۍ کې دا چې کوم دی نو دا په دې مدرسه کې ښودلی کېږي نو زه ټولو ته درخواست کوم اول خپل اهل علاقې ته خټکنامې ته او بیا څومره د دې صوبې چې باشندګان دي ټولو ته درخواست کوو چې په وخت باندې هغوی خپله داخله چې ده نو هغه یقیني وګرځي ځکه چې بیا وروستو داخلي بندي شي بیا خلک چې دی نو هغه یعنی مونږ مجبوره کوي خو بهرحال کم تاریخ چې تاسو ته درکړلی شو هغې پورې تاسو خپل کم چې خواهشمند حضرات وي هغوی په وخت باندې راشي او خپلې داخلي چې دي نو هغه یقیني وګرځئ درخواست کوم ټولو کتونکو ته چې دعا کوي مونږ دپاره د دې جامعې دپاره چې الله رب العزت دې دا جامعه همیشه قایم او دایم وساتي او الله رب العزت دې د مدرسه د دې ټول عالم دپاره د دین او د اسلام د نشر و اشاعت ذریعه وګرځئ وما علینا الا البلاغ نو دا یو ضروري څیز دی دغه شانتې ږیره کټکول انګریزي ویښته ساتل سګرټ اچول او دغه شانتې ویډیو ټیپ کیمرا یا موبایل ایښودل یا میموري کارډ یا تصویران ساتل دا سنګین جرایمو کې راځي د یو طالب علم سره داسې یو څیز ګیر شي هغه ته به باقاعده سزا هم میلاویږي او باقاعده طور سره نه وړه صحیح ده دا دریم څیز دی که چېرته دوی مذاق وړو نو بیا به موږ ډېر رخصتو نو د دې څیزونو نه اجتناب کول ډېر زیات ضروري د هغې وجه دا ده چې موږ په مدرسه کې ده ته یو داسې اخلاق ورکوو چې دی د خلکو هیلپر جوړ شي په ځای د دې چې دی د معاشري خلک هغه د ځان یا د خلکو مذاق طالب علم دپاره د صفایۍ او د شکرایۍ د دې خیال ساتل ضروري او خپل ځان لپاره زموږ استاد به وایي غریب خو خدای کې خدای نه چاري نو که یو کس غریب دی هغه ته موږ دا نه وایو چې ته 3 پیس جامې واچو هغه ته موږ دا نه وایو چې ته داسې ښکلې کپړې واچو ته بلکل د شاپر په شان نرۍ کپړې واچوه صحیح ده خو هغه چې صفایي چې په هغې لمونځ کې زموږ معیار د اخلاقو او د تربیت نه دی جامعه سے لڑنا جھگڑنا بد کلام خپل استادانو سره د منتظمینو د مدرسې د انتظامی امور مشرانو سره دغه شانتې د خپل بچو خپل ملګرو سره هیڅ قسمه جنګ جګړې کول د دې به موږ اجازه نه ورکوو که داسې جنګ جګړې کوي او داسې قسمه حرکتونه کوي نو بیا به موږ په هغه ورځ باندې دی وباسئ هغې وجه دا ده چې موږ په مدرسه کې د تعلیم